بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه د اولې حصې سبق نمبر 226 ته الدرس التاسع والخمسون یو کم شپېته نمبر درس ته یعنی 59 نمبر درس شروع دی. د 59 نمبر درس دو سبقونه مونږ ویلي دي. نن به ان شاء الله مونږ تمرین حل کوو. تمرین مشق ته وایي. ٹھیک شو جی. دا زه بار بار ځکه دهراوم، بار بار ځکه تکرار کوم. زما مطلب دا دی چې کم نوي طلبا دي د هغې دا سبقونه ښه پاخه شي، ځکه زه بار بار تمرین سره مشق لیکم. دا ابتدایي درجو طلبا وي، دویمې درېمې درجې ته ورسي، هغه تمرین نه پېژني چې څه ته وایي، ځکه هغې ته وخت د سره هم تمرین ویلی کېږي او تمرین په اصل کې مشق ته وایي، نو دا مشق نوم ورسره نه ویلی کېږي. نو زمونږ نن د تمرین اول نمبر سوال دی ترجم بالبشتونیت. ترجم د امر صيغه ده، ته ترجمه وکا بالبشتونیت پښتو ژبه کې، بالبشتونیت پښتو ژبه کې. ٹھیک شو، پښتو ژبه کې ترجمه وکا. نو د عربی جملې راکړي د دې نه به مونږ پښتو جوړو. اوله جمله د عربی راکړي وي فی الفصل 25 طالبة، فی الفصل 25 طالبة، فی الفصل کلاس کې درسګاه کې 25 پنځیش طالبتن طالب علمانی دي. نو ګورئ دا 25 وګورئ، یو دی کې 20 حصہ ده او یو پکې 50 حصہ ده او دا طالبتن معدود ده. نو عدد 25 دا عدد ده، طالبتن پکې معدود ده. نو معدود مؤنث ده، نو دا عدد اول حصہ به موږ سره مذکر راځي. 25 طالبتن، 25 پنځیش طالبتن طالب علمانی دي. دویمه جمله د عربی ده فی القاعة. قاعتن چې دا غټ حال ته وایي، غټ حال. یو کمره وي، وړې کمرې وي، یو چې 5 شپږ کمرې یو ځای کې منځ دغه وباسي، را دیوالونه وباسي، نو هغه یو اوږد حال شي، نو هغې حال ته قاعه وایي. فی القاعة حال کې، فی القاعة حال کې 30 امرأة. دا 30 د مذکر او مؤنث دواړو لپاره راځي. دا 30 دا یو دهایی د دهایی. ٹھیک شو. نو 20 30 40 50 60 70 80 90 تر 90 پورې چې څونه دهایانې دي د مذکر او مؤنث دواړو لپاره یو شان راځي. دا 30 دی که نه، نو مخې ته ورته دا معدود مؤنث دی، نو اومبم دا 30 راځي. که دا معدود مذکر شي بیا به هم 30 وي. لکه 30 امرأة، 30 دیرش 30 امرأتن خزی. دقه 30 د سړو د پاره راځي. 30 رجالا، 30 رجلا، 30 رجلا دیرش سړي. خجی فی البستان باغ کی، فی البستان باغ کی 22 دویش 22 طفلتن ماشومانی دي. ګورئ دا طفلتن مؤنث دی، دا معدود دی. نو اوس به موږ سره د عدد اول حصہ مؤنث راځي. 21 او 22 کې به موږ سره اول حصے مؤنث راځي، او بیا د 23 نه واخله 29 پورې به د عدد اول حصہ مذکر وي او دویم حصہ خو مذکر مؤنث دواړو لپاره یو شانتي وي. خو هغه کې به شرط دا وي چې دا معدود موږ سره مؤنث وي. نو ګورئ طالبتن کې دا معدود مؤنث دی، نو موږ سره د عدد اول حصہ مذکر رالا. دا امرأتن چې دا معدود دی، دا مؤنث دی. نو ګورئ دا 30 موږ سره مذکر راغی، مذکر مؤنث دواړو لپاره دا یو شان راځي. طفلتن موږ سره معدود دی، دا مؤنث دی، نو موږ سره به د عدد اول حصہ مؤنث راځي 21 او 22 کې. صرف د دوو انسو کې به موږ سره اول حصہ مؤنث راځي چې معدود مؤنث وي، او چې بیا کله د معدود چې مؤنث وي نو د 22 نه پس تر 29 پورې به ټولو کې اول حصہ مذکر راځي، لکه څنګه 50 کې چې مذکر راغی. خجی اوس فی البستان باغ کې 22 دویش طفلتن ماشومانی دي. فی جیبی، جیب جیب ته وایي، مونږ ورته جیب وایو. ٹھیک شو. دا کمیس کې جیب وي، واسکټ کې جیب وي، د چا د مخې ته جیب لګېدلی وي، د چا صرف مخې ته نه وي، د دواړو سایډونو کې جیبونه وي، نو هغې ته جیب په عربی کې هم وایي او مونږ ورته پښتو کې هم جیب وایو. او فی جیبی، جیبی معنی زما جیب، جیب صرف جیب ته وایي. جیبی زما جیب، جیبو کا ستا جیب. ٹھیک شو. جیبهو د هغه جیب، نو دلته کې جیبی معنی زما جیب. فی جیبی زما جیب کې، زما جیب کې 21 21 یویش
روبیتن روپۍ دي. نو ګورئ دا روبیتن معدود دی، دا مونږ سره مؤنث دی که نه، نو مونږ سره به اوس 21 کې دا اول حصه مؤنث راځي. ٹھیک شو، 21 او 22 کې به اول جز دا به موږ سره مؤنث راځي. بیا د 22 نه پس 30 23 24 25 26 27 28 29 پورې به دا موږ سره د اول جز مذکر راځي، خو شرط پکې دا دی چې دا معدود موږ سره مؤنث وي. فی الزهریه، زهریه چې دی که نه دا ګلدستې ته وایي، ګلدسته. ٹھیک شو، دا ګلونه چې په هغه کم لوښي کې ږدي که نه هغې لوښي ته ګلدسته وایي یا ورته ګلدان وایي، ګلدان. نو ګلدسته کې 23 دیرش 23 زهرتن ګلونه دي. نو دا زهره موږ سره معدود دی او دا مؤنث دی. نو ما تاسو ته وویل چې د 23 نه واخله تر 29 پورې موږ سره به د دې عدد وګوره 2 دي، نو دا اول حصه به را سره مذکر وي، خو شرط پکې دا دی چې معدود مؤنث وي. نو دلته موږ سره معدود مؤنث دی، نو دا عدد اول حصه را سره مذکر راځي به ښه. او چې کله 2122 کې چې معدود مؤنث وي که نه، نو بیا به موږ سره 2122 کې اولنۍ حصه چې ده اولنۍ حصه دا به را سره مؤنث راځي. صرف 2122 کې به مؤنث وي اول حصه، بیا 23 نه 29 پورې به اول حصه مذکر وي. فی الکراسة کاپی کې، کاپی چې ده کومه نوټ بک ورته وایي، نو کاپی کې 24 سلیریش 24 ورقتن پاڼې دي. ورقه چې دی دا صفحې ته وایي، پاڼې ته صفحه هم ورته وایي او موږ ورته په پښتو کې پاڼه وایو. نو دا ورقتن وګورئ موږ سره مؤنث ته، نو موږ سره به د عدد اول حصه مذکر راځي ځکه دا 24 دی. 24 نو ما تاسو وایي 23 24 25 کې به 26 27 28 29 پورې اول حصه به د عدد موږ سره مذکر راځي. نو یو 20 یو حصه ده او بل حصه چې دی بل جز دا 40 دی. نو دا سلیریش 2 جزونه نه 24 جوړ شو، د 2 جزونو نه د 2 الفاظو نه موږ سره 24 مرکب شو. نو فی الکراسة کاپی کې 24 سلیریش 24 ورقتن پاڼې دي. اوس راله دویم سوال د تمرین را کړی وی اکتب الارقام، ارقام د رقم جمع ده، رقم انسی ته وایي. نو اکتب دا د امر صیغه ده، نو ته به وایې چې یاره اکتبل دی د با باندې کسره ده، نو یاد وساتئ دا اکتب کې دا با په اصل کې ساکن ده او دلته کې الارقام کې چې دی دا الف نه دی، الف دا پکې حمزه الوصل دی. نو د ده نه مخکې چې حرف راشي حرکت والا حرف وي، نو دا الف په نه ویل کېږي، د حرکت په نه ویل کېږي، شکل کې به لیکل کېږي. نو دا به بیا چې کله د نه مخکې حرف هم ساکن وي، نو هغه ساکن له به بیا مونږ زیر ورکو. نو اکتب دی په اصل کې اکتب، خو دلته کې مونږ سره دا لام هم ساکن دی، دا با هم ساکن ده، نو د اولني ساکن نه به مونږ کسره ورکو. تاسو به د عربۍ هغه دغه اورېدلي یو مقوله ده وایي الساکنو اذا حرک، ساکن له چې کله حرکت ورکې نو حرک بالکسرتې، د کسرې والا زیر والا حرکت به ورکې. نو مونږ د بالا دا با ساکن و مونږ له زیر ورکو چې دې لام سره وی تړو. نو اکتب الارقام، اکتب ته ولیکه الارقام انسی بالحروف، حروف کې یعنی حروف کې ولیکه، دا په عددونو کې لیکل شوي ته په حروفو کې ولیکه. ٹھیک شو. نو ګورئ دا 21 په عدد کې لیکل شوي، 22 عدد دی، 23 عدد دی، 25 عدد دی، دا 25 عدد دی، 23 عدد دی، دا 26 عدد دی، 28 عدد دی، 24 عدد دی او 30 عدد دی. دا عددونه دي یعنی دا مونږ په ارقام رقم کې لیکلي دي، دا به مونږ اوس تلفظ ته راړو، دا د حروفو ته راړو، په حروفو کې به تلفظ کوو. ٹھیک شو. نو 21 په عربی کې ورته 21 ساعتا 21 غړی، بیا وایي 22 ساعتا 22 غړی، بیا وایي 22 کراستا 22 کاپیانې، بیا مخکې وایي 25 زهرتا 15 ګلونه، بیا وایي 23 شجرتا 30 بوټي، بیا وایي 26 طفلتا 6 ماشومانې، بیا وایي 28 امرأتا 8 ښځې، بیا وایي 24 تلمیذتا 40 شاګردانې، بیا وایي 30 مدرستا 10 استادانې،
نو ګورئ دا خو مونږ په انسو کې وو او دې خوا به مونږ اوس دغه ته ما ورسره معنی هم لیکلي دي او دې خوا به اوس مونږ حروفو ته راړو نو واحدة وعشرون یویش ساعتا ګړۍ 22 کراسة وګورئ 21 دا عدد دی او دا معدود مونږ سره مؤنث دی نو په عدد کې دا معدود چې کله مونږ سره مؤنث وي نو په 2122 کې به دا عدد اول حصہ مونږ سره مؤنث وي نو دا واحدة را سره راغی ځکه چې معدود مونږ سره مؤنث دی دا کراسة مونږ سره معدود دی دا مؤنث دی نو اوس په مونږ سره د 22 دویش د 22 دا اول حصہ چې دا کنه دا به مونږ سره مؤنث وي نو ګورئ دا 2 راغی د مذکر لپاره 2 راځي 2 د مؤنث لپاره 2 راځي نو ګورئ معدود را سره مؤنث دی نو د 2122 اول حصہ چې دا کنه دا به موږ سره مؤنث راځي بیا د 23 نو واخله تر 29 پورې چې موږ سره معدود مؤنث وي نو د عدد به د اول حصہ مذکر راځي ټیک شو په 21-22 کې به اول حصہ مؤنث راځي چې معدود مؤنث وي او چې بیا معدود مؤنث وي نو د 23 نو واخله 29 پورې اول حصہ به موږ سره مذکر راځي نو اوس په موږ وایو 22 دویش 22 کراسة کاپیانی 25 اوس وګورئ دا 50 کې دا موږ سره مذکر راغی 50 رانغی مؤنث رانغی وجه دا چې موږ سره معدود مؤنث دی چې معدود مؤنث وي نو د 23 نو واخله 29 پورې اول حصہ به موږ سره مذکر راځي نو 50 به اوس موږ مذکر واخلو ځکه دا 25 دی د 23 نه بره دی نو 25 زهرتن ګلونه 23 دا 30 کې وره اول حصہ مذکر ده ځکه چې موږ سره معدود مؤنث دی چې معدود مؤنث وي نو د 23 اول حصہ به موږ سره اول جزء به موږ سره مذکر راځي ټیک شو نو دا بس موږ وایو 23 درش شجرتن بوټي 26 شپږ نو ګورئ دا 6 مذکر دی او دا دو عددونه نه یو 26 جوړ شو 26 جوړ شو 26 طفلتن معدود موږ سره مؤنث دی نو 6 سره مذکر راغی دا عدد اول حصہ مذکر رااله اوس وای 28 امرأتن خزي نو دا خزي وګورئ موږ سره مؤنث دی نو 80 را سره د عدد اول حصہ مذکر رااله بیا وای 24 سلیریش یعنی 24 تلمیزتن شاگردانی جنکی شاگردانی ٹھیک شو نو دا تلمیزتن معدود دی دا مؤنث دی نو 40 د عدد کې چې موږ سره اول حصہ 40 مذکر راغی اوس وای 30 مدرستن 30 دا عدد دی مدرستن معدود دی نو ګورئ 30 دیر شو ته وای 30 تا 40 دا سلوخت ته وای 50 50 ته وای 60 شپېته ته وای او 70 دا اویا ته وای 80 اتیا او 90 نوی لسکم سل ټیک شو نو دغه پورې چې څومره دا د حیانې دي کنه د حیانې نو دغه د حیانې د مذکر او مؤنث دوه لپاره یو شان راځي که دا معدود مذکر وي او که مؤنث وي دلته دا معدود موږ سره مؤنث دی کنه معدود را سره مؤنث دی که چېرته دا معدود مذکر وي کنه مذکر وي نو بیا به همدغه 30 راځي ښه نو ګورئ مؤنث دپاره هم 30 راغی مذکر دپاره هم همدغه 30 راځي ښه نو ګورئ 30 مدرستن 10 استادانې ښځې ٹھیک شو 10 استادانې او همدغه شانتې ووایه 30 استاذن 10 استادان ټیک شو 30 مدرستن هم ویلی شي او 30 مدرسن هم ویلی شي مدرسن دا سړو استادانو ته وایي مدرستن ښځو استادانو ته وایي نو د دواړو لپاره به همدغه 30 استعمالیږي امید ده تاسو په دې باندې پوه شوي دا موږ سره 59 نمبر سبق ختم شو تمرین هم حل شو او 2 سبقونه هم پکې وشو نو ان شاء الله راتلونکي درس پر اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقيقه الكلام